په لاهور او پیښور کې چې کم شوکت خانم هسپتال دی په هغې کې په کال کې 9 ارب روپۍ چې دي هغه په مریضانو باندې خرچه کېږي. دا 9 ارب روپۍ چې دي دا خلک په چندو خیر و زکات چې دی دغه هسپتال له ورکوي، نو دا 9 ارب روپۍ را جمع کېږي او دا په مریضانو باندې خرچه کېږي. نو اوس عمران خان د جیل نه اپیل کړی دی. په کراچۍ کې هم یو شوکت خانم هسپتال چې دی هغه جوړیږي، نو وایي د پنډه کمۍ د وجې نه په شوکت خانم هسپتال باندې کار ولاړ دی. نو هغه عوامو ته دا اپیل کړی دی چې تاسو د خپل طرفه څه نه څه امداد چې دی د دغه هسپتال لپاره وکړئ. نو تاسو 10 روپۍ هم امداد کولی شئ، 1000 روپۍ هم امداد کولی شئ، څومره ستاسو وسي نو هغه امداد چې دی دا تاسو کولی شئ. دا تاسو د ایزي پیسې نه هم کولی شئ، د جیز کیش نه هم کولی شئ. داسې که ستاسو سره د بینک ایپ سي په هغې کې به هم د دې هغه اپشن د هغې نه هم تاسو کولی شئ. ډایرکټ چې دی 77 باندې چې دی تاسو هم اس ام اس کولی شئ. نو تاسو د خپل طرفه روپۍ چې دی هلته ورلیږلی شئ. او دا 9 ارب روپۍ چې را جمع کېږي دا هم خلک په عمران خان باندې اعتبار کوي. د دې د وجې نه دغه 9 ارب روپۍ چې دی دا راغونډېږي او دا په مریضانو باندې چې دی دا خرچه کېږي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې کې ورسره تاسو مدد وکړئ او د کراچۍ شوکت خانم هسپتال چې دی دا هم تاسو کامیاب کړئ چې دا هم جوړ شي. هر یو کس له پکار دی چې څه نه څه امداد چې دی دا وکړي. که زیات نشي کولی نو دا 10 روپۍ چې دی دا تاسو هم لیږلی شئ د خپل طرفه.